بسم الله الرحمن الرحیم. غیرجان تاسو ته مخاطب یم. دا نننی ویډیو د شهباز شریف صاحب د یو بیان په تناظر کې ریکارډ کوم چې په هغه کې هغوی دا بیان ورکړی دی، اخباراتو کې راغلیم دي چې ما کله حلف اوچت کو نو معاشیت خراب او مونږ ډیفالټ طرف ته روان یو. زمونږ جی د دې پلیټ فارم نه یو سوال دی د شهباز شریف صاحب نه چې مثال په تور باندې تاسو ته ښه پته وه چې ملک ډیفالټ طرف ته روان نو. پهله خو روان نو، خو چلو ستاسو خبره به ومنو او د شهباز شریف دا خبره چې کومه ده دې ته به مونږ اهمیت ورکو چې ډیفالټ طرف ته روان نو بیا تاسو د ډیفالټ طرف ته روان ملک ولې واغستو؟ نه به م اغستو، چا راته ویلي چا در باندې ټوپک ایښی، تمانچه یې در باندې ایښی چې خامخا یې واخلې، چا راته ویلي چې د حکومت واخلې؟ دا خو ښه خبره نه ده چې تاسو اوس د دې خبرو اقرار کوئ. د دې خبرو سوچ په تاسو مخکې کړی وي چې کله تا د خپل کیبینټ جوړولو هغه وخت په دې خپل کیبینټ سره دا خبره ډسکس کړې وه. په هغه وخت کې چې کله تاسو دا ګورنمنټ واغستو او مونږه صحافیانو تاسو ته دا خبره کوله چې تاسو له دا ګورنمنټ اغستل نو پکارو او چې وام غستو نو بس اوس د دې نه پس انتخاباتو ته تلل پکارو. په هغه وخت کې د مسلم لیگ نون والا هغې حاویو د هغې هغه د مریم نواز خبره چې د مسلم لیگ نون کا ټکټ چلتا ہے نو هغه والا خبره شروع وه. د مسلم لیگ نون والا ټکټ خرڅېدو، هغه بای کېدو، هغه خلکو اغستو او هغه په هغه وخت کې کش کېدی شو. تاسو ته چې کوم هغه جمهوري لحاظ سره او د سیاسي لحاظ سره چې کومه بړاوه ملو شوې وه او په کومه ترقۍ باندې تاسو روان وئ، هغه ترقي تاسو کیش نه کړل. تاسو صرف او صرف د حکومت په هغه هرس کې راللې او حکومت هم واغستلو. په دغه وخت کې تاسو په ذهن کې صرف او صرف خپل کیسونو، ځکه چې په سبا باندې کم کیس ته منی لانډرنګ والا د شهباز شریف او د حمزه ولګېدلو، په هغې کې پروسیکیوټر پیش نشو. د دې ځای نه د دې خبرو اندازه لګي چې تاسو د څه لپاره راغلي وئ. تاسو صرف او صرف د خپلو کیسونو د ختمولو دپاره راغلي وئ او تاسو ته پته وه چې په دې باندې مونږ باندې مسلې جوړېدی شي او راته دا مسلې جوړیږي. او دویمه خبره، ستاسو د چیف اف آرمی سټاف د سلیکشن په باره کې تاسو سره دا خدشاتو، ځکه چې د دې خبرې خرم دستګیر په یو پروګرام کې ذکر کړو چې یاره مونږ ته د اسټبلیشمنټ د طرف نه ویلي شوي چې یاره عمران خان داسې څه لاز راولي، داسې څه قانون کوي، داسې څه ترامیم کوي چې په هغې کې به د منی لانډرنګ والا کسان او د کرپشن والا کسانو ته پانسي میلاویږي او بل دویم هغه خپل چیف اف آرمی سټاف راوستل غواړي. د دوی سره صرف دا غم او د دې لپاره هغوی په حکومت کې رال. مونږ خو د شهباز شریف نه دا توقعات چې هغه وزیر اعلی پاتې شوی او ښه ایډمنسټریټر پاتې شوی دی. د راجا رنجیت سنګ نه پس په پنجاب باندې چې ټول نه زیات حکومت چا کړی دی هغه شهباز شریف دی. نو یو د صوبې پوره ایډمنسټریشن یې چلولی دی او دا داسې ورکوټي صوبه دم نه د 12 کروڑ عوامو صوبه ده، دا په هغې باندې د هغې حکومت پاتې شوی دی او یو ځل نه، دوه ځله نه، درې ځلې پې حکومت پاتې شو. زمونږ دا توقعاتو چې دی به یو ښه ایډمنسټریټر ثابت شي او دی به ملک په ښه طریقه باندې وچلولی شي او دا خبره د په خپل هم نواز شریف ته کړې وه. نواز شریف وایي د دې حامي نه و. نواز شریف ویلي و چې یاره څنګه حکومت واخلې، اسمبلیانې ډیزالو کړې او الیکشن طرف ته لاړ شئ. دا خبره هغې وی کړې وه خو دا ورسره وي شهباز شریف نه وه منلې. شهباز شریف په دې خبره باندې وي اصرار کولو چې نه، مونږ حکومت ټیک کولیم شو او مونږ به خلکو له ریلیف ورکو، بیا به مونږ الیکشن ته ځو، بیا به مونږ واپس په الیکشن کې ګټه کوو. نو دا خبره د هغوی غلطه ثابته شوه. نو شهباز شریف صاحب ته دا پکار و چې کله هغوی دا سوچ او کله هغوی ته دا پته لګېدلې وي نو پکار دا چې هغه وخت کې بیا حکومت نه اغستو، ځکه چې دا یو داسې حکومتو چې په دې کې مشکلاتو دي ته او بل خبره دا ده چې دا مشکلات دي ته پته وه ځکه چې په دې کې دي سره داسې کسان رایوځای شوي چې هغه تقریبا د 12-14 پارټیانو د مختلف نظریاتو خلکو. نو هغې خوشحالول دا خو هر چاته پته ده. په دې باندې خو د یو نهم او د لسم والا قسم پوهېږي چې هغه دوه عمره تعلیم هم کړي وي نو هغه هم چې تپوس وکړي هغه به هم ووایي چې دا ډېر ګران کار دی، دا ډونه کسان یو ځای ځان سره ساتل. نو شهباز شریف صاحب ته پکار و چې بیا هغه وخت کې په دې باندې دا سټپ نه اغستو. خو چونکې د دې حکومت یو خپل هرس وي، د دې یو خپل لالچ وي او هغه هرس او لالچ په وجه باندې هغوی ته اوس دا مسلې جوړې شولې او دا مسلې به ورته اوس په الیکشن کې همدقې د وجې نه د ټیکنوکریټ د حکومت دا خبرې چې روانې دي دا د دوی د وجې نه دي چې دا دوی د دې لوبې حصه جوړ شو. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.